سلامونه ټولو لرو او برو پښتنو ته. نن یو ځل بیا په باجوړ کې د پاکستان د فوج لخوا چې کومه حمله شوې ده او کومه بېګناه ماشومان چې کوم دی دا قتل شوي دي، خلک مونږ باندې عجیبه سوالونه کوي او کنځلې راته کوي، رد بدم راته وي او دا خبره کوي چې را د پاکستان فوج 1 نمبر دی، پاکستان 1 نمبر دی. ټیک ده، دا مونږ منو، خو لکه مونږ د دې خبرې سوال کوو چې مونږ صاحب په خیبر پښتونخوا کې په قدم باندې چې کوم دی زما شناختی کارت چې کیږي او زمانه دا سوال کیږي چې ته چرته ځې او ته کوم ځای ته روان یې. مونږه په خپل وطن کې په خپله خاوره کې زمانه د شناختی کارت تپوس کیږي او دقه پښتون پولیس چې زما ورور دی دقه تپوس کوي چې تاسو شناختی کارت شته یا شناختی کارت راواله، ته چرته ځې، تاسو څو کسان یې، کم ګاډي کې رالی، په کم ګاډي کې به ځې. خو چې کله دلته دهشتګرد راځي او کله دلته د دماکو والا راځي، نو به دا خلک چې کوم دی دا بیا موجود نه وي چې دا په دغه وخت کې چرته وي. باجوړ کې نن بیا دماکه شوې ده او بیا چې کوم دی په هغه ډرون حمله او په هغې کې 3 ماشومان بېګناه قتل شوي دي. ټیک ده، زمونږ دا پولیس هم 1 نمبر دی، زمونږ دا فوج چې ورته تاسو وایې دا هم 1 نمبر دی. خو لکه دا سوال کوو چې یاره دا ډرون دماکۍ په ما ولې کوي، دا په څه وجه باندې کیږي؟ مونږ دهشتګرد یو یا دا ماشومان؟ خو ماته دهشتګرد نه ښکاري که دغه دهشتګرد دي، ځکه چې د لوبو ماشومان دي او د لوبو ماشوم خو دهشتګرد نشي کېدی. دا له څو صدۍ نه دا جنگ روان دی او په دې جنگ کې مونږ چرته ونه لیده چې دې طرف ته دومره په لوی تعداد باندې دشمن هلاک شو. دا دشمن دی د کوم ځای کې، دا دشمن را داخل په کوم ځای باندې شو، دا دشمن پیدا څنګه شو، دا خلک دلته پیدا کیږي څنګه، دا خلک دلته تاسو راولئ څنګه، دا راوړی کیږي څنګه؟ لکه دا سوال دی. بارډر تاسو دی، چیک پوسټ تاسو دی، زمانه په ورځ کې 15 ځله شناختی کارت اخلي. که بازار ته ځم او بیرته سودا پسې راځم، ښه به دې لیدلی یم، ښه به مې پېژنې، زمانه به 15 واره شناختی کارت اخلي چې صاحبه چرته تللی وي او چرته ځي او چرته روان یې. خو لکه دلته نه یو د دماکې سړی ګرفتار شه، نه یو غل ګرفتار شه، نه چې کوم دی به نامعلوم. او مونږ هسې لکه سار او ماښام مونږ غاپو، دا سړی معلوم دی او دا نامعلوم دی، دا مذمتونه دي، دا یو غوبل ده. خو صرف لکه مړه لنډه خبره دا چې لکه زمونږ دا سیاستدانان او زمونږ چې کوم دی زمونږ دا خلک هسې غوا ګډې بزي دي، نو لکه دا خلک مونږ ته بیا تش تقریرونه له څه شي لپاره کوي؟ لکه مونږ له خدای دقه زندګي را کړله چې لکه مونږ به صرف ستاسو تقریرونه اورو، مونږ به تاسو ته زنده آباد وایو، مونږ به تاسو ته مرد آباد وایو، او به نور چې کوم دی د چا چې کوم دی لاټي درنۍ او د چا څه پیسې ډېرې نو د هغې تابعدار کېږو به. لکه مونږ به صرف دې ته زندګي کوو یا مونږ دغه زندګۍ له پیدا یو؟ مړه اخر سړی په دې رد قسم په خدای چې دا خبرې بار کوم ځان راته څه سپی ښکاري چې دا خبرې کوم دا بار زه مړه څه ځان سه کېنم، زه یم ښه آبادې ښه خدای د لار څه دغه کړي هر څه دې خبر برابر دي، څه له شا په خبرو کې کار ساتي. خو بیا هم لکه نه رامنې کېږو، هغه زړه م دردېږي، زړه کې م خفګان وي که نه. ماته به خود دې خلکو هېڅ نه دي ویلي، زما خو دقه بربادي وه، زه خو یې برباد کړی یم او د پاکستان نه یې سعودي عرب خاورې ته راوړه کړی یم. د دې نه نور بد به ما څه وکړي، ځکه چې به ما نور څه وس نه رسي چې ما څه بد وکړي. زما څه دقه بد و، ما څه یې کړلي او دغه بد یې راته ښکړلي، خو الله تعالی نه بربادولم، خدای په سعودي عرب کې آباد کړی یم. اوس د دې پولیس والا د دې خلکو نه دا تپوس کوو چې ګوره تاسو په میډیا باندې پولیس والا یوه نوې ډرامه شروع کړې ده. زمونږ پښتانه دومره انتهایی سادهګان خلک دی او دومره انتهایی چې کوم دی
په جذباتو کې راځو چې یاره زمونږ پلانکۍ اداره خو یک نمبر ده، د دې شي مخنیوی وکړه. د ټولو نه مخکې زمونږ دا خلک د امن ذمہوار دي. دا خلک دغه کوڅو ته رسېدلي دي، په غټو غټو پیسو باندې رسېدلي دي. بیرته زمونږ پیسې ګورې زمونږ نه وباسي، او پیسې زمونږ نه څنګه وباسي؟ لنډ مثال به تاسو که زما دې ویډیو کې د هر ځای خلک ناست یې، که د دیر یې، که د باجوړ یې، که د سوات یې، که د وزیرستان یې، زه ورته خپله د دیر یوه مسله در وښیم چې ډېره په غټه سطح باندې روانه ده، او پرون راایسته په هغې کې ډېرې انتهایي غټې ډزې وشوې، ډېر ځوانان هم په هغې کې مړه دي، ډېر بې حده ځوانانو پکې سرونه کېښوده، او ډېرې زیاتې پېغلې چې کوم دی دا سرتورې شوې. دا جګړه چان خلاول ده. اوس دا جګړه چان خلاول ده، دا جګړه ریاست خلاول ده. دا یې ولې خلاول ده؟ دا دلته روزګار کوي، نشه خرڅېږي، زنا کېږي. مونږ هلته په خپلو کې په خپلو ځمکو په شرم خلول یو. د علاقې یو سړی راوغواړي سرکاري دفتر ته، اول ته ورته وایي لاړ شه په پلانکي باندې دعوه وکړه او شر شروع کوي، دا ستا ځمکه وه او دا زما ځمکه وه، دا ستا ځمکه وه او دا زما ځمکه وه. دا سیاسي خلک، زه د دیر هغه انتظامیې ته مخاطب یم چې لکه تاسو څه ته ناست یې دلته. ما د ډي پي او صاحب تصویر هم پیدا کړلی، زه په هغې باندې یو سپیشل ویډیو کوم. زمونږ د چا سره کنځلو حق نشته، چې زمونږ کله قومي مسله وي، زمونږ د خلکو ژوند ته پکې مسله وي، زمونږ د امن مسله وي، نو بیا به مونږ ډي پي او صاحب ته کنځل کوو. نن د ډي پي او صاحب سره کنځل څه اختیار شه نو څه زمونږ خو سوال به ترې کوو، د سوال جواب به بیا مونږ له نه قوم له به راکوي. دا نه چې ګوره ښه به م ډته وو، داسې نه چې لکه مطلب ته په وردۍ کې ناست ستاره دی وردۍ، دا مطلب نه شو چې لکه ته زورور شوې او ته مټور شو، ته به سړی شاته حوالات ته راکاږي او ته به ورله سزا ورکړې چې دا ته څه خبرې کوې او دا تا ولې کړي. ما سره دې خبرې حق دی، او د دې خبرې دا حق دا کوم آیین او قانون چې ورته ته وایې دا دقه کې لیکلی شوی دی، دا ارټیکل به دې راواړه او دا په دقو کې لیکلی شوی دی چې زما لپاره څه قانون. دا به نه کوئ چې خپل نن به زمونږ د پولیسو نه څوک دا سوال وکړي، زمونږ د پولیس طبقې نه څوک سوال کولی شي په بازار کې، سپایي ته سوال نشي کولی، د سپایي نه سوال نشي کولی چې پلانکیه ته په دې شي باندې ولې مزاج نشته، په ټوپک دې بېرته در کنداغ باندې راخوله وي، خوله دله ورانوي. خپل ورونه خپل پښتانه یې راته ودرولي دي، او به یې په باجوړ کې هم غوبل ساز دی، په وزیرستان کې هم ساز دی، په دیر کې هم ساز دی، او به یې په پښتونخوا کې په هر ګوټ کې چیک پوسټ دی، شناختي کارت چیک کېږي، بې عزتي هم کېږي، او منظري چاته دي. اوس زمونږ د پولیسو غلطیانې، د ټولو نه غټ ګندګیر، د ټولو نه غټ منشیات پروش، د ټولو نه غټ سمګلر دې سبا د پولیس تعلقي که نه یې منئ خپلو علاقو کې راواړوئ، خپلو علاقو کې. زه به په خپله ذله والم، تاسو په خپلو ذلو والئ چې د غټ سمګلر او د ګندګیر سره د پولیس لاس شته که نشته. اوسه خو لکه دا خبرې چې مونږ کوو نو دا خلک مونږ ته وایي یاره مړه مغه دا به رواني، او دا به چې کوم دی مالا زه ډېر انتهایي بېوسه سړی یم، زه ډېر بېانتهایي غریب سړی یم، زه ډېر لاچاره یم، او د 1 روپۍ وس نه لرم، خو د خبرې وس مې کېږي، سوال پې اوچتوم، او دا د غلطیانې دلته بیانولی شم، د دې وس الله تعالی را کړی دی، او پولیس چې له دغه وس بدل ماله که وهلو کې راکوي، که سافټویر اپډیټ ورته وایي، که څه شی، که په هغې کې راکوي، که په ورکولو کې راکوي، که په مرګ کې راکوي. پوه شوې مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی. زه په سعودي عرب کې یم، پوه شوې، او چې کله خدای قبول کړم که نه، او خدای ته خوښ شوم، مرګ هم هیر نه دی، مرګ هم هیر نه دی، دنیا پسې نه یو، دنیا نه غواړو، مرګ هم هیر نه دی، مرو باسې به مرو. نو چې سړی مري نو د دې نه څه مطلب چې سړی هره ورځ مري، یو ځل مړه کېده پکار دی، یو ځل مړه، او یو ځل سړی مري، خو لکه دا هره ورځ مرګ نه دی، دا هره ورځ مرګ دا ډېر انتهایي بوزدلي ده، دا ډېره انتهایي ناروا ده،
دا ډیر انتهایی ظلم دی او د دې به ستاسو نه الله تعالی تپوس کوي. الله تعالی به ستاسو نه د دې تپوس کوي. ظالم به هم راغواړي د قیامت په ورځ او مظلوم به هم راغواړي، خو لاول به مظلوم ستا نه تپوس کوي چې به تا ظلم کېده او تا غږ نه اوچتاو او تا چغه نه اوچتوله. الله تعالی به ګوره مظلوم هم راغواړي. ګوره هغه خلکو ته وایو چې مړه مونږ څه له پیدا یو، لکه داسې زندګي ده دا مونږ چې تېرو په پښتونخوا کې چې کوم سړی زندګي تېروي دا دې ماته ووایي چې زه زندګي تېروم. زندګي خو د خان او د ملک زوی تېره کړه، زندګي خو د ایس او د ډیسي صاحب زوی تېره کړه، زندګي خو چې کوم دی به یې د ډي پي او د اعلی چارواکو د جرنیلانو کرنیلانو بچو تېره کړه. ستاسې زندګي د غرق شي خېټې له پروت دی او خوټې له پروت دی چې ښه ډېره ډوډۍ مې خوړلې رزق پسې. مړه د رزق وعده الله تعالی کړله، الله تعالی د رزق وعده کړله او رزق ورکوونکی خدای دی، خو د ټولو نه مخکې خپله ازادي ضروري ده. زمونږ نه ځای په ځای باندې چې کوم دی د شناختي کارت تپوس کېږي او مونږ وایي بیا هم زنده‌باد. په هغه زنده‌باد نه وروسته را باندې دماکې هم کوي که نه، نو لکه بیا چاته زنده‌باد وی. لکه اوس یو خبره شوه، ایمل ولی وای غدار دی، منظور پښتون غدار دی، عمران خان غدار دی، که د مولانا وخت راشي وای مولانا غدار دی، که د شهباز شریف وخت راشي شهباز شریف خو مزې وکړي، او که د نواز شریف وخت راشي وای نواز شریف غل دی او غدار دی. لکه دې کې سیټ کم سړی دی چې لکه دا ټول غلو شو، ټول غداران شو، ټول دو نمبره شو، نو لکه دا ملک خو بیا ستاسو په لاس کې دی که نه. اسټیبلیشمنټ پوج پولیس ادارې ایس یو ډي سي صاحب دا من خو ستاسو په لاس کې دی. نو بیا ولې دلته دماکه کېږي، بیا ولې دلته دهشتګرد راځي، بیا ولې ترهګر دلته رګېرېږي، بیا دلته منشیات څنګه په کلیام خرڅېږي، بیا دلته د زیناګانو اډې څنګه کولاو دي، بیا دلته شراب څنګه خرڅېږي. سوال شته؟ رحم بالله که دا سوال ته وکړي او ته دا خبره وکړي یو سړی مو ته نشي کولی. خبرې مې ډېرې انتهایي اوږدې کړي او زما خبرې ډېرې انتهایي اوږدې راځي او زه ویډیو هم وکړم بیا یې بیرته ډیلیټ کړم. زه هم د چا په غم کې ژاړې او د چا په غم کې لګیا کور او نغری دوران شه. خو بس پښتو کې یو متل دی او که په ګډ وډو کې یو متل دی، خو وایي کونی صبرېږي خو کونه یې نه صبرېږي. زمونږ دا خوله غولې ده، دا میډیا ګورو، په دې میډیا کې موجود یو. مونږ وایي بیا راله داسې خلک راشي پیغور راله راکوي په پلانکي ځای دې ویډیو ونه کړه او پلانکي ځای ته ویډیو نه کوئ او ځان هم خاموشه کړلی او په دغه ځان مشهور کوي او بیا چې کوم دی دقه مجبوري ده او به یې د دقې وجې نه نو بس زړه م نه صبرېږي. الله تعالی دې تاسو پوه کړي او نوره به یې د پردې نه خبره وتې ده. الله تعالی دې په تاسو باندې خپل وټې دیوالونه راواچوي. د لګان خوسم د لګان دي، خو موږ د دې بېوسه خلکو غم جاړو چې دا کومه په دې کلو علاقو کې پراته دي او په دې درو کې بېوسه. موږ د دې خلکو خبره کوو او دلته کونیان چې کوم دی کونیان پکې خپله راپاتې کړي. نو به ټولو ملګرو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.